صدر محترم او زما محترم و مشران و کشران، داغه حدیث ته چې بیگا ما ستاسو په مخ لسته. بنیاد داو د خبرو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته اغي وصیت سو آخرینه میراث سو چې ما نرستو با تاسو څه سردار کونین صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې دو سيزونه مې در تپریخي، یو د خدای قرآن، بل زما حدیث. کتا سو د خدای په قرآن عمل کولو او زما په حدیث نو تاسو بچره نه گمراه کیږئ او هر وخت به د الله د رحمت د سوري لاندې که تاسو قرآن او حدیث پرېښو نو خدای به تاسو پرې نو ذلیل به یې، خوار به یې، رسوا به یې، تبا به یې، وهل به خورئ. لکه نن وګوره په ټوله دنیا کې مسلمان قوم ذلیل، رسوا، عرب وګوره دومره غوندې اسرائیل دي، دومره کلونه وشو چې عرب په مخ کړي دي، ځان ته نشي خلاص. عزیزانو عرض داو چې د دې وجه هغه دادا چې مسلمان قوم قرآن خپل دستور العمل نه دی ګرځي. عرب ولي وهل زکا چې نن د عرب عمره دولت چا سره نشته، خو چې څومره دولت ګټي هغه په ځان خرج کوي. د شاهانو اخراجات زیات، شاهان دې خپل اخراجات کم کی تو وګوره چې ستا ملک ترقی کوي کنه. خرچونه خو د شاهانو زیات، غریب څه خرچ. او په دغه کوډلو کې تاسو اوسېږئ، تاسو به څه خرچ. خبرې د شاهانو کوا. پروژه کې اسمبلی لګېدلې وه، په یو روجماتي پاټای باندې بس 40,000 روپۍ لګېدل. دا تاسو چې کوم ممبران لېږلي دي که نه، او دلته وایي چې دای مو مشر دی، دای مو مشر دی، دای تاسو مشر چې دی دا هلته 40,000 په یو پاټی خرچ کړي. ولې په دې ممبرۍ 40 لکه نه دي خرچ کړي؟ تاسو ملکانو ته 2,000 او 3,000 دی اغسطي. زما حکومت راشي یو ملک بجوندې پرې نه ده، یو ملک. ته ما د کلی مشر کړې نو ته به زما د سر سودا کې ممبر سره، زما د سر تا چې ووټ په بیه ورکو خو زه دې خرڅ کړم. دا ستا د ملک سپینګیري دي او دا ستا د ملک مشران.
نو اذا كان الغراب دلیل قوم سيهديهم سبيل الهالكين چې د قوم رهنما کارغوي نو د کارغه لار خو ګنګای طرف ته تلل دا لازمن بم قوم د ګنګای طرف ته رواني ځکه چې قوم چړي کارغه رهنما کړي زما عزیزانو ځان وګور څومره چې ستا واسطه عمره ته د خدای نه څومره چې زما واسطه عمره زه د خدای نه باغي څومره چې د شاهانو واسطه عمره غي د خدای نه باغي نو د ملک معاشره ټوله د خدای نه باغي د معاشره ټوله قرآن د خدای کلام پیغمبر په درویش کاله زمانه نبوت کې دا ویلې شي چې په بل څه به فیصله کړي سوا د قرآن خبره کوي ویلې شي ته مسلمان کله پاتې کېږي ته مسلمان اعلی پاتې کېږي چې ستا د ذکر فیصله په قرآن شروع شي ستا فیصله دې په ملک د پیرنګي په قانون کېږي ستا فیصله دې په ملک په رواج کېږي او د قرآن غوندې عظیم کتاب دې موجود وي او ستا فیصله دې د پیرنګي په قانون یا د ملک په رواج کېږي خدای به تاسو پریږدي پرې خو چرته یو لیوانه راغلی او د ثوابای نه ماته وی چې څه شی دی ها څه دی دا ماما څه شی غوښتي شي ها ډېر ښه سمکار تاسو سنیان وینه ولې بیا غوښته غسته هیڅ سمکار زه دا غوړه په انتظار يم چې تاسو ټول دلته حلال کړی پراتی زه دا غوړه انتظار عرض داو چې د قرآن غوندې عظیم کلام موجود دی او استاد ملک او د مسلمان من حيث المسلمان قوم فیصله په قرآن نکی دا مسلمان قوم یو لیوانه راغه ماتوي چې بجلیګر مولا ته مالاو ویلا ډېر چغي چې وهي اته مالاو زوی ول پارام کینا جنت نشتا ټوکړي ټوکړي کومې کوي زه پوه شم چې دا لیوانه وی خلکو ته د جنت نوم وانه جنت شنا امي مات کړي دي او په دوزخ کې می خصي خواله دي او ګرم کړي می او دا خلق ورته پلان تیار ساته او سره ولې ورته کروڑونو روپو کړي جنت لا تا کړي څه دي پدې یو ټکی زما دې په خدای قسم چې تاسو خدای راونی پدې یو چې زما کتاب موجود او تاسو فیصله په نورو کتابونو ولې کوئ د دې څه جواب زما کتاب وو تبداو ہے چې د حکومت قانون قرآن نو الله به وای کده حکومت قانون قرآن نو ستا وصف نه رسیده نو ستا د کور قانون خو قرآنو ستا د کلی قانون خو قرآنو په قرآن پوهېدو والا علما خو ما درته ویلیو چې وان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول تنازع دراله
عالم ته ورشي او ورته زما د منځ کې فیصله وکړه داسې کړي نو دی وجنا تاسو لګیای په پرو جنبو کې خطي ای ملک درنه سیلاب یوړو ملک درنه سیلاب یوړو کابل درنه سیلاب یوړو کدا ورځ درې ځله اوس جازونه په پاړه چنار بمباری کولې شي نو د ورځې لس ځله په پیښور او په لاهور او په پنډایم کولې شي ملک درنه سیلاب یوړو مليان په غضب اخته په قهر اخته پالواتان خطیه ملک درنه سیلاب یو په کابل کې نن اور ولی بل ستاسو د کابل د خار عمل څنګه پته ده بیا د کابل نه راغلی ایدل د مشرانو حال دی وګوره د یو بل ټکی او غوښې خوري لګیا سرحد نه چې واوړي روسه او کارملې نو ولي خپلو کې یو بل سره دا د چا د لاس دا د دې ملک د مشرانو د لاس او دا هغه ملک د مشرانو د دې ملک مشران په یو رنگ کې تباه دي او دا هغه ملک مشران په بل رنگ کې تباه دي سوچ وکړه هغه ملک خو تباه شو دا ملکم تباه کی 200 کرته په دې سرحدونو باندې چترال کوئټه پاړچنا لنډی کوتل 200 کرته ستاد سرحد خلاف ورزیانه و په سونو خلک پکې جاز راشي غرام ګرم څومره شو 200 سلمړ شو اتیامړ شو 14 شو یولس مړ شو کنه جی مونږ څوک مونږ د افغان ناظم الامور راغوښتو سخت احتجاج کیه سخت احتجاج منه کنه څه به کې تکړت کولې شو ټت کولې شو او ټت ولې نشي کولې زکه چې تا کې ایمان پاتې د ټوله مکه مقابله 300 کسانو کړي وکنه وکړي په جنگ بدر هغه خدای نه دی اوس بل خدای دی هغه دین او مذهب نه دی اوس بل کپ 300 کسانو جناب محمد رسول الله بدر فتح کولې شي نو په 10 کروڑ مسلمانانو زما په خدای قسم دې روسم فتح کې دې روس فتح نن مون د یو کافر مرګري او د بل کافر دشمنه امریکا هغه کافر دی چې د اسرائیل ملا امریکای مضبوطه کړی دا او د اسرائیل پلاس عرب ټول تباہ کړ امریکای خو مونږ لا وچه شو دی را لیږي غنم منم را لیږي نازمون ماما دی امریکا زمون ماما دی ځکه چې هغه د بنولې تیل را لیږي او چپای را لیږي او چرته ډاکټران را لیږلي په کیمپونو ګرځي هغه زمون ماما دی او دا کافر امریکا د روس نه زیاته کافر او شیطان مل دا واو عزیزانو مونږ جهاد حقوقي ختم کول په غزوه خندق صحابه مورچې کړي
شوي چې روټۍ ورته نه ده ملاو شوې. قوم ولا راغی چې دا مسلمانی ده چې نن درې مورز ده چې روټۍ درته نه ده ملاو، تاسو لګیا یې مورچې کوي.